الله أكبر الله أكبر. پرون یو تذکره دا سوشوا چې د روجې بدل رب وی زب په خپل بندل ورکوم. نو محدثینو په اقوالو کې دا خبره لیکلې ده چې دا هغې مطلب دا دی چې د بعضې سړي له به د یو عمل بدله د فرشتو په لاس ورکي، د انبیاو په لاس به ورکي، او بعضې له به الله تبارک وتعالی په خپل لاس انعام ورکي. په بل حدیث کې داسې راځي چې روجه زما د پاره ده او د هغې بدله زه په خپله یم. نو د هغې نه مراد څه شی دی؟ هر یو مسلمان د جنت خواهشمند دی چې مونږ جنت ته لاړ شو، ځکه چې د جنت داسې یو مقام دی چې هغه نه سترګو کتلی دی او نه غوږونو هغه شانتې د هغې باره کې اورېدلی دي چې څنګه جنت دی. په حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي کله چې یو سړی جنتي جنت ته داخل شي د هغه ځای نعمتونه چې وګوري دی به حیران پاتې شي او دی به دا سوال کوي الله وی کاش چې زما په دنیا کې د یو سوال نه وی قبول کړی چې د هغې په بدل کې دا نعمتونه راکې. د جنت دومره عجیبه خوشګواري ده چې د هغې محلات د یو عام سړي محل به داسې ښکلی وي چې د یاقوتو د مرجانو نه به جوړي، او داسې یو جنت به وي چې هغه ته به بهر ټول هر څه ښکاري، د شیشو محل به وي او دننه به دی چاته هم نه ښکاري. په روایت کې راځي وی کم سړي ته د جامو ضرورت شه چې یاره زه جامې بدلوم، څنګه جوړه مې خوښه ده، وی انار به کلو کی او وی هغې کې به کپړې وي، وی چې هغې له ګوتې یوسي د ده په وجود به هغه کپړې په خپله برابر شي، نه به د درزي ضرورتي نه به د کپړې اخیستې ضرورتي. وی که د ده دا خوښ نه شو وی بل انار د کلو کې وي ځان ته مخې ته دې کېږدي. وی د هر یو جنتي په کور کې به 4 نهرونه وي، یو به د شرابو وي، یو به د اوبو وي، یو به د شاتو وي. وی دا نهرونه به د ده په دې کور کې بهیږي، وی د ده چې کله دی نه غواړي اوبه به تسکي او مزې به وي د ده دپاره. یو صحابي ته تپوس کوي ای د الله رسوله وی په جنت کې به فصل وي که چېرته موږ فصل کول غواړو؟ نو حضور پاک په خندا شو وی انسانه وی تاسو په دې کې هم دا حرص کوئ وی او په جنت کې به فصل هم وي، وی فصل به داسې وي که چېرته تاسو وایئ چې مونږ وکرو او دا وشي وی چې څنګه وکرئ وي د غرونو نه به غټ غټ دا وکرلی شو به شي په هغه وخت کې. په یو بل روایت کې راځي وی د هغې اوبه به ډېرې شفاف وي او داسې شفاف به وي چې کم جنتي تسکلو دپاره څه میلاویږي نو په هغې باندې به مهر لګېدلی وي او مهر داسې یو لیبل به وي چې د ده نه بغیر به بل څوک دا نشي کولاولی. او په جنت کې چې کم ولی دي وی هغې کې به لاندې یاقوت او مرجان او زبرجد پراتې وی هغه به هلته پړه کېږي د خلکو دپاره. یو صحابي تپوس کوي وی ای د الله رسوله وی په جنت کې به دوړه وي؟ حضور پاک ورته او په جنت کې دوړه شته خو د جنت دوړه زعفران دی. دلته په دنیا کې خلک څومره ګران اخلي څومره قیمتي دي او هلته د جنت دوړه ده. په دې وخت کې به انسان د جنت په نعمتونو باندې موړ شي، کله چې د ده څه خواهش کېږي دله به په خپله راځي، که پرنده خوري که څه نور څه خوري دی به وخوري اډوکې لړه که واپس به والوځي. او یو جنتي ښځه حدیث کې راځي وي کومه جنتي ښځه وي توره ښځې چې په دنیا کې خلک هغې ته د بدرنګې تعبیر کوي وی د هغې په سر به یو لوپټه شانتي وي یو پټه به وي، وی هغه به دومره عجیبه پړک وهي او دومره عجیبه خوشبو به کوي که یو سړی 1000 کاله فاصله کې وي ده ته به هغه محسوسیږي. دا د جنتي ښځې فضیلت دی او هر سړي چې کم جنتي وي وی دله به الله تبارک وتعالی اویا هورې په نصیب کې ورکوي. وی چې کله اویا کاله تیر شي جنت کې دا جنتي اویا کاله تیر کې څومره جنتیان هم دي او د دې نه پس ته بیا د جنتي ته یو انعام به میلاویږي. د دنیا وګورئ په دنیا کې هر څه کېږي خو د انسان شکل نه بدلیږي. د جنت په بازارونو کې به کاونټرې لګېدلې وي چې پراتی وي هلته به لاړ شي شکلونه به پکې پراتی، کم شکل د خوښې هغې ته نږدې کېږه الله به هغه ستا شکل جوړوي.
دومره انعامات به پدې کې وي کله جنتیان او یا زره کاله دې کې ستړي شي نو بیا به الله تبارک وتعالی بندګانو ته وایي ای بندګانو نور څه درکم وی الله دې نه به نور څه ښیي نو الله تبارک وتعالی به خپل دیدار نصیب کړي د الله دیدار به داسې خلک ګوري چې څنګه موږ د انور ته ګورو یا سپوږمۍ ته ګورو چې څنګه د الله تبارک وتعالی دیدار د مسلمانان وکي نو په دې وخت کې به د دې په شکلونو د الله یو نورانیت راشي شکلونه به دومره ښکلي شي چې دینه به 80,000 کاله د جنت هیر شي چې د الله دیدار وکي دی چې کله را روان شي کور ته راځي نو په دې کې به داسې علامات وي چې خپلې بیبیانې به یې پیژني هغې به ورته وی نن ډېر ښکلي نه یي سم ښایسته ښکارئ وی ښکلې به نه یو وی نن مو د رب دیدار کړی دی الله تبارک وتعالی مو کتلی دی بیا د دې نه پس ته چې الله انعام ورکوي نو هغه انعام دا دی چې رب ذوالجلال به بندګانو ته وایي ای بندګانو نور در لصدر کم وی الله وی دین پس بلا بل انعام وی مون خو 80,000 کاله جنت ستا په دیدار هیر کو هغه نعمتونه ستا په دیدار هیر شو نو الله تبارک وتعالی به ورته وی اے بندګانو نن داسې ورځ ده چې زه تاسو نه راضي یم کله به درنه نه خفه کېږم جنتیان به په دې وخت کې ډېر زیات خوشحاله نو د دې مطلب دا دی چې کله یو روزهدار روزه ونیسي د هغې بدل الله تبارک وتعالی دیدار دی چې ته په جنت کې نصیب کیږي یو وړوکی شانتي جنتي ټولو کې کمتر جنتي دی چې کله د جهنم نه روزي نو جهنم ته به مخامخ ناستي د ده دا وجود به ټول تور شوی وي دی به الله تعالی ته وایي ای رب زما دا شکل دی بل طرف ته واړوه چې ما ته دا خپل سوځېدلی بدن نه ښکاري الله به یې مخ ته وکړي هغه طرف به یې توري الله تعالی به یې په اوبو کې ولامبوي نو دا وجود به بالکل پاک صفا روزي بیا به دې سوال کې ای الله یو سوال درنه کوم دی نه پس په بل سوال نه کوم بنده بس یو سوال وکې ښه بل سوال دې نه منم وی الله لږ مې طرف ته که چې دا جهنم راته نه ښکاري ډېر په دې جهنم کې اوس سوځېدم الله یو طرف ته کمې الله به یو طرف ته کی بیا چې لږ دی خوا شي نو بیا به دې یو ونه وګوري بیا به لږ سات څه وخت به تیر شي وی الله یو سوال بل کوم نو الله تبارک وتعالی به ورته ای بنده تا خو وی زه سوال نه کوم خو بس دا یو سوال منم بل دی نه منم الله د دې ونې سورې لاندې مې کا چې کله د ونې سورې لاندې شي نو دی به د جنتیانو آواز ووري ای الله خیر دی جنت ته مې مه داخلوه هغه دیوال سره مې کېنوه چې دا ملګري خو لرې لرې نه ګورم د هغې آواز اورم ای دروغجنه تا خو وایې چې زه به سوال نه کوم بیا دوباره سوالونه کې په کار دی تا خو سوال نه وی کړی د دې باره کې تا خو وایې زه به دوباره سوال نه کوم خزه دا به دې قبول کو خدای نه پس په بل سوال نه کې بیا به څه وخت تیر شوي الله وی جنت ته مې مه داخلې خیر دی په دې دروازه کې مې کېنوه چې خپل دوستان ګورم خپل اقربا ګورم ای دروغجنه په دنیا کې به دیم دروغ وی دلته هم دوکې کې ښځه لاړ شه جنت ته چې څنګه جنت ته داخلیږي په روایت کې راځي وی د دې ادنا جنتي جنت به دومره وي چې دا دنیا ته 9 چنده کې د هغه جنت د دې نه زیات لوی دی دا د یو معمولی سړي جنت دی نو الله دومره لوی مهربان دی چې د دې جنت بدله رب وی زه پخپله یم چې کمې دا روجې تېرې شي دا عبس نه دی ګورې کم دا عبادات وشو دا بس نه دی ګورې د دې مقصد زمونږ دو چې مونږ رب رضا کو خو چې رب کله رضا کې الصوم لی وانا اجزا به دا هغې بدله الله رب العزت پخپله ده الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو ته جنت خپل دیدار را نصیب کړي او په جنت کې دې مونږ ټول له اعلی مقامات را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین